شاهزیب شهید په قتل کیس کې یو نوی خبر مخې ته راغلی دی چې شاهزیب شهید کوم ایسیچو دوست محمد قتل کړی و هغه ایسیچو دوست محمد ته جان حبیب یو څو خبرې کړي دي او په هغه خبرو کې جان حبیب څه ویلي دي. دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چې زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړئ او زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو شاهزیب شهید د ضلع پېښور د بوډبېړۍ سره تعلق ساتي. د دوی خاندان هم د اپریدیانو سره تعلق ساتي. تېره ورځ ویلی کېږي چې جان حبیب د اپریدیانو په احتجاج کې راوتی و او هغه ایسیچو دوست محمد ته یو داسې پیغام ورکړی دی. په هغه پیغام کې دوست محمد ته یې ویلي دي چې ته څه وایې چې زه ایسیچو شوم نو زه د ټول پولیس مشر شوم. نه، ته د ټولو پولیسو مشر نه شوې. نو چې ته د ټولو پولیسو مشر شي نو ته بیا عوام قتل کوي. ولې عوام د ستا خوري؟ عوام د ستا نه پیدا شوي دي. عوام د ستا په حکم چلیږي چې ته ورسره دومره ظلم کوې. شاهزیب شهید خو یو داسې ماشوم و چې هغه اوسه پورې په څه هم نه پوهېدو. دوم جماعت طالب علم او د 14 کالو ماشوم خو تا ډېر بې دردۍ سره قتل کو. مونږ ویلي وو چې د هغه څه ګناه وه، هغه څه تمانچه وه، تا ورسه تمانچه ګیره کړې، چا سره یې جنګ کړی و. نو بیا یو خبره، نه هغه څه تا تمانچه ګیره کړې ده، نه یې چا سره جنګ کړی دی، نه یې څه بدپیري کړې ده، نه یې چا سره څه غلط تعلقات ساتلي دي. تا بیا هم ډېر بې دردۍ سره قتل کو. داسې خو څوک نه کوي چې تا ورسره څنګه چل کړی دی. او جان حبیب نور خبرې هم ویلي دي. نورو خبرو کې ویلي دي چې دوست محمده ته څه وایې چې زه به د 14 ریماند باندې لاړ شم او ځان نه به یو داسې وکیل ونیسم چې هغه وکیل باندې به زه ډېرې پیسې ولګوم او ما به د جیل نه راخلاص کړي. خو ووړه داسې خبره نه ده، ته به د جیل نه راخلاص شي، ته به بیا هم د عوامو نه پاتې نه شي. ځکه چې دا د پولیسو لومړنی قتل نه دی. د دې نه مخکې مبشر وزیر هم ډېر بې دردۍ سره قتل شوی دی. خو د هغې په حق کې چې اواز اوچت نه کړو، د دې شاهزیب شهید په حق کې به اواز ټول اوچتوي. ځکه چې دا د اپریدیانو بچی دی، هغه هم د اپریدیانو بچی او دا هم د اپریدیانو بچی دی. مونږ په دې احتجاج کې د هغه لپاره هم اواز اوچتوو. مونږ په دې احتجاج د شاهزیب شهید لپاره هم اواز اوچتوو. خو دوست محمده ته ووړه ته څه وایې چې ته وکړم او زه به واپس ولاړ شم. نه ورېښا کېږي نه، ځکه چې مونږ به د عدالت نه، مونږ به د حکومت نه هغه وخته پورې مطالبه ساتو کوم وخته پورې چې مونږ ته انصاف نه میلو شوی. دا د جان حبیب نوی پیغام. جان حبیب نورې هم ډېرې خبرې کړي دي او نورې د شاهزیب شهید سره تعلق نه ساتي. دوستانو چې تاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر نشان څخه مخه ووهئ. زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي.